بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دا یو سوال راغلی دی چې د قربانۍ نصاب څه دی. د قربانۍ نصاب دا دی چې هر عاقل بالغ مسلمان آزاد که ښځه که سړی خو چې هغه سره 7.5 توله سونی ورسره یا 52 توله چاندي او یا د هغې قیمتي ورسره یا داسې چې د کور د ضرورت نه زیات دومره ساماني چې د هغې قیمت 52 توله چاندي ته رسي، نو په دې انسان باندې قرباني واجب ده. دغه رنګ یو مسلمان داسې دی چې هغه سره سامان تجارت سره دومره وي چې د هغې قیمت 52 توله چاندی قیمت ته رسي، په هغه هم قرباني واجب ده. خو چې د قرض وغیره نه جدا کړي، مثلا یو سړي باندې قرض دی نو دی چې هغې برابر د قرض چې دومره څومره دی او دی د هغه سامان تجارت یا مطلب څومره نغدي وسره نو هغه قرض چې دنه جدا کړي او قرض ته نه لرې کړي نو بقیه چې کم پاتې شي او د هغې قیمت 52 توله چاندي ته رسي، نو په دې انسان قرباني بیا واجب ده. دغه رنګ یو انسان داسې چې هغه سره د خپل ضرورت والا کور نه علاوه نور کورونه یې ورسره، یو کور یې ډېر کورونه یې ورسره، یا داسې یو انسان دی چې هغه د خپل ضرورت کور دپاره یو پلاټ ساتلی دی او د هغې پلاټ نه علاوه هغه سره نور پلاټونه، یو پلاټ یا نور ډېر پلاټونه یې ورسره، نو په دې انسان هم قرباني واجب ده. البته یو سړی دی هغه سره د کروندې دپاره ځمکه ده چې هغه دی مطلب د خپل کور دپاره کرونده پې کوي، د خپل ضرورت دپاره زمیندار دی، نو د هغې کروندې او د هغې په فصل باندې به چې بیا حساب کېږي که بالفرض دومره فصل د ده وشو چې هغه فصل د ده وشو بیا د باندې څومره قرض وغیرې هغه قرض پکې ادا شي او بقیه څومره فصل پاتې شو د هغې قیمت 52 توله چاندي ته رسي، نو بیا هم په ده باندې قرباني واجب ده. بعضو لیکلي دي، بعضو حضرات علما کرامو دا لیکلي دي چې یو میاشت خرچه، یعنی یو میاشت فصل چې څومره د خرچه ده هغه ترې نه لرې کړي، هغه هم ترې نه کټ کړي او د هغې نه پس چې کم پاتې شي او د هغې قیمت 52 توله چاندي ته رسي، نو په ده باندې قرباني واجب ده. بهر کیف الله پاک دې موږ تاسو ته په شوق او په ذوق سره د قربانۍ د ادا کولو توفیق نصیب کړي. قرباني داسې یو عمل دی دې سره د سړي مال کې اضافه کېږي، مال ورسره د سړي زیاتېږي. دومره برکتي عمل دی چې الله پاک انسان مالداره کوي د قربانۍ په برکت سره. خورونو ګوره په قربانۍ کې مین شی دا د انسان نیت دی او د زړه اخلاص دی. ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمایي چې ان صلاتي اے الله زما منځونه و نسکي او الله زما قرباني چې ده و محیای و مماتي او الله زما ژوند او زما مرګ لله رب العالمین دا د هغې الله د پاره دی چې پالونکی تمام مخلوقاتو. الله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.